د سړي چې دا پیسې وویلې خفه شوې؟ نو سر خفه شوم نو په دې غریبوالي کې په دې دغه کې دوایان د روپۍ سره پیدا کړي خرچې را پیدا کړي ماشومان ناست وي او هغه داسې په دوکه لاړې شي نو خفه به نه وي. هسې ستا خو په دې ټایم کې دا خیري هم قبلېږي نو زه خو ورته یم خیرې ورته ما خو ته وویې ما یاره په آخرت کې به ستا غاړه زما بلا شي زما نور وس نه کېږي. د آخرت نه یېرېدو؟ نه نه وایي چې ما ستا دغه کړی او ما څه کړي چې آخرت دغه کوي ما نور به ته څه وکړي. څه چې زما پیسې په کار دي آخرت دې خپل کار خپل کار به کوي. استغفر الله. دی په دنیا او په آخرت دواړه تباه کی. امين. چې الله دې داسې خیر کړي کنه چې په دې حالات کې موږ د مقام کې روان یو او هغه د نه وایي نو دا مسلمان خو نه دی. او علاج خو ماشاءالله دا سکندر ډاکټر صاحب هم ښه کوي ولا دا سټاف هم ډېر خدمت کوي هر ټایم 24 غنټې ولاړ ورته او سټاف هم ډېر مطمئن او دا ډاکټر صاحب هم ډېر مطمئن خو لیکن د خرچې نه بې واسه دی. نو موږ نه چې څومره کېږي موږ خو د هغه دپاره ډېرې منډې وهو زموږ هاسپټل منیجمنټ و زه به خپله دلته کې سټاف انچارج چې دی مطلب کار کوم دلته کې نو موږ نه چې څومره کېږي لکه دوی موږ سپورټ کوو. بیا هم زه د ډاکټر سکندر صاحب شکریا ادا کوم پوره سټاف او پوره د مټې د خلکو شکریا ادا کوم چې خواهشات د درو خلک دي چې ماشاءالله د دې خدمت کې بیا چې دا سونه سټاف ولاړل کیمرامین دا کیمرا تاو کا دو هم یو دعاګانې واغستې. بسم الله الرحمن الرحیم. کتونکو سروځي مخکې موږ اخونزاده له پروګرام کړو د کور ته تلیو د بیمارو زمونږ یو مرګري موږ ته ویل چې د راشه د علاج د پاره چې څونه ستانه کېږي هغه منډه وه هغه ما ته وی چې 40,000 30 نواله 40,000 روپو په منځ کې بستار درولېږم. زمونږ مین مقصد و چې د علاج وشي. یو دوکاباز عابد رابطه وکړه زما نوم استعمال کړ چې زه وسیم یم ته مال 8,400 روپۍ راولېږه زه ستاسو کره درغلی ما پروګرام مې تاسو له کړی و ستاسو مطلب 9.5 لاکه سبا دې ته یاد کړي دې دوکه کړی دی نو په دې حالات کې هم هغه ظالم د دونه 8,400 روپۍ وهلي دي. د خدای ظالمه حالات ته وګوره 8,800 روپۍ د دنه وهلي دي. زه په دې پیسو به یاره ته څه کوې یار هسې د اخونزاده حالات ته خو ته وګوره که نه اخونزاده یوه سلګۍ د مرګ ده پردي په کنډر کې ناست دی یو تکلیف دی یو درد دی خلک وله ګرځي کلي په کور چاندې کوي او ته ورسره رابطې کوې او د داسې خلکو نه پیسې وهې او بیا د دو ټلیفون چې د خدای نه ویرېږه تا ورته وایي چې آخرت به خپل کار کې خو زموږ پیسې په کار دي مړه بس کوي سړیا لکه پښتنو خدای رسول ته ګوره د دې کار نه قلار شي سړیا دا خبرې نورې اوږدېږي. زموږ یو ملګری دی طیف نه نوم راځي تعلق د کراچۍ سره دی هغه مال یو 40,000 روپۍ را کړي دي. اخونزاده بھائی ماشاءالله په هسپتال کې داخل دی او علاج شروع دی دا پیسې درته حواله کوو. د پروګرام مقصد دا دی چې څوک هم د ده سره امداد کول غواړي دا نمبر تاسو ته په پروګرام کې ښکاري په نورو دوکې ورسره مه کوئ اړه وړه بچي دي تاسو ته پته ده چې هغه ورته سر ته ناست دي هر وخت جاړي په دې کنډر کې اوسېږي د مزدورۍ څوک نشته او تاسو د سره دا چلونه کوئ. السلام علیکم. گزاره څنګه یاره گزاره دې شوې ده؟ گزاره نه ده ماشاءالله ښه ها دې سړي چې دا پیسې وویلې خفه شوې؟ نو سر خفه شوم نو په دې غریبوالي کې په دې دغه کې دوایان د روپۍ سره پیدا کړي خرچې را پیدا کړي ماشومان ناست وي او هغه داسې په دوکه لاړې شي نو خفه به نه وي. هسې ستا خو په دې ټایم کې دا خیري هم قبلېږي نو زه خو ورته یم خیرې ورته ما خو ته وویې ما یاره په آخرت کې به ستا غاړه زما بلا شي زما نور وس نه کېږي. د آخرت نه یېرېدو؟ نه نه وایي چې ما ستا دغه کړی او ما څه کړي چې آخرت دغه کوي ما نور به ته څه وکړي. څه چې زما پیسې په کار دي آخرت دې خپل کار خپل کار به کوي. استغفر الله. ما یې څه کوې خبره بابا ته څه ویل غواړې ته را مخکې شه
اخیره دې ډېره خوند کوي یاره دا پیسې د ده نه ووایي دوکه باز یاره دا چې چا والي دي که نه هغه د سره مسلمان دی هغه الله پاک دې په دنیا او په آخرت دواړه تباه کړي امین چې الله دې د داسې خیر کړي که نه چې په دې حالات کې موږ د ده د مقام کې روان یو او هغه د ده نه وایي نو دا مسلمان خو نه دی دا خواص د مسلمانۍ یو نوم دی نو الله دې دې تباه او برباد کړي موږ خدا خیرې کوو نور خو زموږ وس نه کېږي کتونکو اخونزاده سره په دې سخته کې ودرېږئ په هسپتال کې پروت دی علاج روان دی ستاسو لږ لږ تعاون نور وکړئ انشاءالله کو دی په خپلو ودرېږي خپلو بچو له سیر وړو ګټي او د ده ژوند ښایسته شي او د دو د بچو ژوند به هم ښایسته شي لار مثال خو د یو ونې چې ونه نه نو سوری هم به نه دا ورور هم ولاړی د ده سره مې دوه خبرې کومه او بیا دا پروګرام اوږدي کې دا خبره ختمومه ورور السلام علیکم علیکم السلام. وروره حالات څه روان دي علاج څنګه دی کور نه غری نو حالات خو د کور نه غیر د ډېر کمزوره ځکه چې مزدوري څوک نشته که نه دا یې مشره زوی دی او علاج خو ماشاءالله دا سکندر ډاکټر صاحب هم ښه کوي وله دا سټاف ول هم ډېر خدمت کوي هر ټایم 24 غنټې ولاړ ورته او سټاف هم ډېر مطمئن و د ډاکټر صاحب هم ډېر مطمئن خو لیکن دی د خرچې نه بې وسه دی نو ستاسو لکه بهر چا امداد کړی یا دلته پاکستان کې چا امداد کړی ستاسو ډېر شکریه ادا کوو چې د سره تاسو امداد وکړو د ده علاج کوي ډېره مننه کتونکو موږ مخکې یو پروګرام وایرل شو د هغې د برکته هم خلکو څه پیسې د بهر موږ دونه راولېږلې مخکې پیسې څو راغلې وې مخکې راغلي دی ډېرې راغلي تقریبا لاکو پورې راغلي دي او یو ماشاءالله اوس 40,000 روپۍ به زه درکړم صحیح دی. سره عبدالله بچی ته یې څنګه وکړه کړې تا ته ما ولي نه یاره جی ستاسو په نوم دغه وکړو پرون چې ستاسو کار درغلی وم نو تا ته د دې سړی ښکاره ما ما یې دي ووایه که نه یاره بیا دپاره احتیاط کوئ ها ما خو تا ته وینا هم کړې هغې باوجود دی وله دی او سیټه کړی دی صحیح ده زمونږ ته هم حل نه کېږي بس الله دې خیر کړي دا مایک ما ته وایي بچیه 1 2 3 4 5 10 20 30 40 دا 40,000 روپۍ دي ها 2 3 4 5 10 دا والا 40,000 روپۍ دي کراچۍ نه موږ روډ را لېږلي ستا باندې څونه دویانو پیسې دي خلکو پیسې دي هغه ورکړه هغو ته هم دعا کوه ښه ټیک د مهرباني خوشحاله شي الله عزت نصیب کړي الله دې جنتونه نصیب کړي زموږ سره دومره لاس اخلاص وکړي انشاءالله زموږ دا څونه مسافرونه دي کېدی شي نورو د سره هم ښه وکړي زه ګورم اکثر چې دا څونه مسافر دي د داسې غریبانانو نغری شو کور شو علاج شو د هغو په تعاون باندې چلېږي هغو له دې خدای نور هم توفیق ورکړي چې د داسې خلکو سره ودرېږي او په دې سخته کې بیا تاسو ته د ده حالات او د ده اپریشن خېټه هغو ته کتو نه ده او لږ دا زوړ پروګرام دا تکلیف به مو ګورئ په دې پروګرام کې لږ دا پروګرام سټاپ کوم دا زوړ پروګرام مو ګورئ او بیا پرې بحث کوو مجاړه کړه دا مجاړه مو که نه ناجوړه شوی دی څه نانۍ مانۍ در راوړي نانۍ نه راوړي الله عزت نصیب کړي تاسو موږ دومره مخکې ته کړو چې دا زموږ سره څوک لاس اخلاص کوي او زموږ سره څوک امداد کوي الله جنتونه نصیب بابا څونه مینۍ ډېره مینۍ زمونږ دا کوشش وي زمونږ خپل چینل دا کوشش وي تاسو که ګورئ شمال نیوز هر غر ته هر یتیم ته هر بې اسرې له دا میک الله پاک هر ځای ته به انشاءالله رسوي چې زه ژوندی یم انشاءالله د دې غریبانانو اواز به اوچتوم کتونکو تاسو خو دا زوړ پروګرام وکړو بیا هم زه د ډاکټر سکندر صاحب شکریه ادا کوم پوره سټاف او پوره د دې مټې د خلکو شکریه ادا کوم چې خواهشات د درو خلک دي چې ماشاءالله د دې یو خدمت کې بیا چې دا څونه سټاف ولاړل کیمرامین دا کیمرا تاو کا دو هم یو دعاګانې واغستې الله پاک دې ټول هم پوره اجر ورکړي چې په دې سخته کې د دې ځوان سره د خدمت کوي الله دې ټول ډیر زیات اجر ورکړي ټولګو دا سټاف کسان چې کوم دي دا ولاړ زه ډیر زیات خوشاله یم چې ماشاءالله په دې هسپتال کې یوازې اخونزاده نه دی دلته به نور مریضان هم دي خویندې هم دي وروڼه دي بچي دي د خلکو خو برحال دو خدمت ته ما وکتل دو ته زه یو سلام پیش کوم
د دې جوانان سره خبرې کوم چې اخوندزاده خو ستاسو سره پروت دی تاسو یې ډېر خدمت کوئ د ده په حوالې تاسو ویل غواړئ السلام علیکم وعلیکم السلام ډیره مهرباني ستاسو ټایم راکولو دپاره او بیا سپیشل تاسو اخوندزاده له سپیشل دومره یو خاص پروګرام وکړو دینه مخکې ولم تللی وي دینه بعد هم رالی نو موږ نه چې څومره کېږي موږ خو د هغه دپاره ډېرې منډې وهو زموږ هاسپټل منیجمنټ و زه په خپله دلته کې سټاف انچارج چې دی مطلب کار کوم دلته کې نو موږ نه چې څومره کېږي لکه دوی موږ سپورټ کوو او ستاسو ډېره مهرباني چې تاسو ورله خپل ټایم ورکوو دومره یو ښه پروګرام یې ورله ارینج کوو مطلب په یو شارټ دغه سره چې دی تاسو دومره فنډینګ وکړو نو دا څوک چې ورته فنډینګ کوي د دوی موږ ډېره زیاته شکریه ادا کوو ډېره مهرباني د دې تاسو له الله جزای خیر درکړي شکریه ډېره مننه شکریه مهرباني مننه زه